د چا کو په ټول بدن باندې دردونه وي، یا په سر باندې درد وي، یا په خپو باندې درد وي، یا د چا سترګې خوږ وي، یا هر قسم حاجت وي، یا لا علاجه بیماری وي، یا د چا رشته نه کیږي، یا د چا اولاد نه وي، د ټولو مسلو د حل دپاره سوره رحمان په دې طریقه باندې ووایي، انشاءالله العزیز د هر څه به الله پاک وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې د صحت نه به مزې اخلئ. الله پاک دې تاسو ټول خوشحاله ساتي. کم کسان په دې چینل باندې نوي دي، الله پاک دې د دوی صحت کې، عمر کې، جان کې، مال کې برکت واچي. کم کسان د هر وخت نه ګوري چې کله ویډیو خیږي دی ګوري، الله پاک دې ټولو کتونکو د اورېدونکو مسلې دا ټولې حل کړي. د ویډیو د کتو یو جهان مننه. نن چې محترمو کوم وظیفه ده دا د سوره رحمان وظیفه ده او ډیره زیاته قیمتي وظیفه ده. او سوره رحمان ته د قرآن مجید دلهن ناوې ویله شوې ده. څنګه چې په ناوې باندې واده دا ښایسته وي، ځای پې ښایسته ښکاري، پوره کلی ورسره خوشحاله وي. دقه شان په قرآن کې سوره رحمان دې ته د قرآن دلهن یعنې ناوې ویله کېږي. نو د قرآن مجید زینت دا سورت رحمان دی، د قرآن مجید ښکلا دا سورت رحمان دی. څونه اورېدونکي دي دوی کله د سوره رحمان تلاوت اوري دوی له خوند ورکوي. پیغمبر علیه صلات وسلام یو ځل د سوره رحمان تلاوت صحابه کرامو مخکې وکړو، نو صحابه کرام خاموشه شو. نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته فرمایل چې ستاسو نه فرښتې هم ښه ځکه چې کله ما د هغوی مخکې فبأي آلاء ربکما تکذبان تلاوت کو، نو پیریانو دا وی چې موږ د الله پاک د هر یو نعمت د شکر دا موږ ادا کوو. او تاسو پکې څه منه ویلي؟ بل دا وایي چې سوره رحمان کې د فبأي آلاء ربکما تکذبان 28 پیرې یا 29 پیرې د دې ذکر پکې دا بار بار دهراو شوی دی. فرمایي چې څونه چې ونې دي، بوټي دي، میوې دي، دا ټول څیزونه دا په دې کې دا موجود دي. نو کم سړی 3 پیرې سار سوره رحمان وایي او دغه شانتې 3 پیرې ماښام وایي، نو څونه د رزق بندې دروازې دي دا الله پاک د انسان باندې دا کلاوي. نو کو د چا هر قسم حاجت وي، د چا بدن خوږیږي، په سر باندې درد وي او دغه شان دردونه مردونه وي، سترګې اوبه کوي، یا مثال نظر څه مسئلې وي، داسې بیماریانې چې لا علاج وي سړی ټیک کېږي نه، دله پکار دي چې دی رسار کې 3 پیرې سورت رحمان وایي. خو د هغې نه مخکې به 3 پیرې درود شریف وایي، بیا به 3 پیرې سورت رحمان وایي، بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود شریف وایي، بیا به دغه اوبه چې کومې پرتې دي شیشې ګیلاس کې، دغه اوبه به په دې باندې دم کړي. خو چې کله ما ورته د اوبه دم کړلې، په دې دم شوي اوبو کې به الله پاک ډېر زیات تاثیر واچوي. داسې لاعلاج بیماری چې ډاکټران په هغې باندې پوهېږي نه، نو انشاءالله العزیز الله پاک به د سوره رحمان په برکت سره، د دې په وساطت سره، د دې په وسیله سره زموږ ټولې مسلې دا به حل شي. نو الله پاک دې زموږ ستاسو ټولې مسلې دا حل کړي. څونه تکالیف وي، څونه مشکلات وي، څونه پریشانۍ وي، دا ټول د الله پاک ختمې کړي او ښکلې د سکون زندګي د الله پاک موږ تاسو له راکړي. د ویډیو کتو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.